پاکستان مونږ تاسو په ایمان وایئ چې ټول پاکستان ښه اسلامي علما به خوشحالي او کنه ټول پاکستان کفر علما به خوشحالي. باید ته ووایه چې زه جومات کې امام یم، چې ټول جومات راته د منځګزارو ډکي زه به خوشحال یم، او کنه چې اذان وکم او 2 قسم مانځله رانشي نو زه به خوشحال یم. زه هغه قانون په ملک کې غواړم چې نن مجرم ونیسي نن او سبا یې پیش کې او ګوان پې وشي او اعلان وشي چې لاس دې غوڅ کوي. زمونږ د ملک پولیس مجرم ونیسي، منډې څوک دی غل دی چې دوی یې ونیسي کچرو ته بوځي عدالت دی کی جیل ته لاړ شي پته یې ونه لګي چې هغه په کوم طرف ضمانتو شو ووتو، پته یې نه لګي. زناکار ونیسي مجسټریټ ته پیش کی تانیدار ور سره پیش شي، مجسټریټ ناست دی دی داسې غریب ورته ولاړ څه چل شوی وایي جي دا سړي او ښځې زنا کړې ده. مجسټریټ ورته وایي په زور یې کړې ده که په رضا یې کړې ده؟ جینۍ پې راټوپ کی چې جي دا تانیدار دی خدای ورکړي دی او زه راځي بازي په رضا سلام یو کوټه کې شپه واخیسته دا پولیس راغی مونږ یې ونیو. مجسټریټ ورته وایي چې په زور خو څه چل نه وی نه جي په زور نه وایي ښځی ما بری کوي چې په زور نه په رضا زنا خیر دی په پاکستان کې. تانیدار ورته بیا داسې وکړي ته نه واپس لاړ. نو ته ووایه چې د پولیس دا عزت په عدالت کې د پولیس په تاڼه کې که زنا کې وایي به په توپه ویله مړه صحیح کې ما په خبره پوهېږئ. عرض مې دا و چې زه د پاکستان پولیس داسې غواړم لکه د سعودي عرب پولیس چې دی ملزم ونیوی شو قاضي ته پیش ګوان پې وشو تر سبا مهلت او سبا د باب السعود نبار اعلان وشي چې راشي سړی سنګساریږي زنا یې کړې ده، راشي سړي نه لاس غوڅېږي غلا یې کړې ده، راشي سړی په درو والی شي شراب یې څښلي. زه خو پاکستان کې داسې حکومت غواړم او که داسې حکومت نه راځي په پاکستان کې او د پاکستان خلق نه غواړي نو بیا د خدای په خیر خیریت دا ملک بل چاته حواله کي. بیا دا کمسل چې دي د دې قابل نه دي چې دوی د خپل ملک حکومت وچلوي، بیا دوی د دې قابل نه دي. مړه نن ستا پاکستان وګوره د ده په حکومت کې هر دکان میوزک سنټر دی شته په ټل کې میوزک سنټر معنا څه ده؟ د ډمتوب اډه د وي سي آر کیسټ هغه ورځ راته د پېښور اډیشنل کمیشنر یو کیسټ راوړو وی راشه ته خو مونږ پسې غزل یې وی دا واوره او بیړه په خوله مې نه راځي چې کیسټ درته زه هغه الفاظ درته اورېدلی به مې یا دې کیسټ والاو سره به مې د چابي څه غزل دی یو ډمې ویلی د چابي غزل ټول پوی وي سي آر کیسټ کور ته یو سی په 300 روپۍ شپه او د دنیا لونډان او حرامیان ورته راټول کوي او ټوله شپه پې په کور کې وي سي آر هلته ستا ښځې او لوڼ هم ناست دي او تا د لونډانو اډه په بیټک کې لګولي ستا سر د پرې کولو نه دی بېغیرته ته د وجلو نه چې د دنیا پلیت دی کور ته راوستي دي او د پلیتۍ مرکز دی ورته کلاو کړی. زه خو د پاکستان زلمي او نوجوانان د سعد ابن ابي وقاص غوندې غواړم، زه خو د پاکستان زلمي او نوجوانان د ابو هريره غوندې غواړم، زه خو د پاکستان زلمي او نوجوانان د حضرت انس غوندې غواړم، د پاکستان زلمي او نوجوانان د میوزک سنټر والا. بیا ویډیو گیم دلته شته ویډیو گیم په توپه یې ولګي خپو کې پړي واچوي او د سپي غوندې په سړک وراکاږي. ویډیو گیم سره
د ټولو ماشومانو د سبق بیړه تباه شي. هر ماشوم ځي او د مور نه پیسې را تختی او ویډیو گیم ته ناست. نن د تمام کنجرتوب اډې ضیاءالحق د لاسه په پاکستان کې وتی. ما نه به د میوزک سنټر دکان څنګه کولو شي، ما نه به د ویډیو گیم دکان څنګه کولو شي، ما نه به سینما څوک چلوي. سینما د اسلام په ملک کې به سینما نه وي. پیغمبر له یو سړی راغی وی اجازت راته وکړه چې ځان خسی کم چې ګناه رانه ونه شي. ورته وی روجي نیسه ثواب به دې کېږي او شهوت به دې ختم شي. وی چې لږ سیل وکم وی د مسلمان دپاره سیل نشته، د هغه سیل چې دی هغه جهاد فی سبیل الله دی. نن ستا ملک د کلاشنکوف واډه ده چې واده یي کلاشنکوف برر برر هلکه څه چل دی واده برر دا بر والا رانیسه او ورته وایه چې تا ته د بر ورکولو شوق ډېر دی. دا د غره نه اخوا تیاره غذا ده، خدای په راستی که رانه راواوړي چې یا شهید شوی نه او یا غازي شوی نه. ته دلته په ټل کې دې ما ته ځان نه بربرو جوړ کو. تاسو خیال راغی دي نو مونږ د ملک نظام تاسې سیټ کول غواړو. زور ازمایي به کوو ضیاءالحق سره. خبره دا اخیري رانه پاتې وه چې اهدنا الصراط المستقیم. ضیاءالحق صاحب دا ټکی بار بار وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. نو دنه دا تپوس وکئ چې د قرآن د دې ټکي څه معنا ده چې اهدنا الصراط المستقیم. د دې دا معنا ده چې خدایه ما ته سمه لار وښایه. نو چې زه تا نه تپوس وکړم چې پېښور ته کومه لار تلې ده او ته ما ته ووایې چې دا لار تلې ده او زه په دې لار روان نه شم او داسې روان شم نو زه دروغجن یم که نه؟ زه پېښور له ځم، پېښور له کومه لار تلې او ته ما ته دا لار تلې ده او زه روان داسې شم نو زه دروغجن یم که نه؟ قرآن کې خدای پاک یو لفظ ښودلی چې اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما ته سمه لار وښایه. درخواست دی خدای ته. د دې جواب خدای وکړو چې سمه لار غواړې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا قرآن سمه لار ده، دې ته ګوره او په دې روان چې تا خدای ته اهدنا الصراط المستقیم ووې او خدای ووې چې قرآن سمه لار ده او د هغې د پاسه په یو منټ کې د ټول ملک قانون کول ستا په لاس کې او وې نه کې نو ته دروغجن نه یې؟ ته دا اهدنا الصراط المستقیم په دروغه نه وایې؟ خلاصه دا زمونږ بزرګان دام وایي چې که نور هېڅ نه دی مونځ او دس به شته که نه دوی دام وایي. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ علاقه کې یو ملا و، یو زمیندار مړ شو نو په قبر یې دی ولاړ دی. یاره د دې زمیندار مونځ او دس نه و، مونځ او دس به یې نه کولو، خو چې ګوپیان به یې وکرل که نه نو ړومبی ګوپي به یې ماله راوړو. امید دی چې خدای به بخلی. نو ضیاءالحق ړومبی ګوپي مونږ له راوړي اروره د جنت طوطي دی او جنیجو چې دی د جنت زاڼه ده. زاڼه پېژنئ؟ زاڼه څه ته وایي؟ دا پاس چا لوړه غوندې زاڼه نه یا پاس الوزي. دې خوا وګورئ پرون نابله ورځ په میرانشاه کې د قوم بچي کباب شوي وو. جنیجو صاحب د پېښور واده ته راغلی و، بیا چې په ایرپورټ واپس تلو وی دې واده کې د کباب په ډېر خوند را کړی و، ما پسې پینډی تم بیا کباب راولېږئ. تاسو پوه شوئ؟ خبره د بېنظیر او د مفتي د فضل الرحمن د ملاقات وه. ټیک شو عزیزانو؟ یو ملاقات د فضل الرحمن او د بېنظیر شوی دی. زیل چیوم د قومي اتحاد او د مفتی محمود منځ کې او د بوټو 2 میاشتې. د جماعت اسلامی امیر څوک دی؟ میاں طفیل صاحب. جنرل سیکرټري و پروفیسر غفور صاحب. لس قرآن راوړئ چې زه درته په لاس کېدم چې میاں طفیل او پروفیسر غفور په سیالي رسټ هاوس کې 2 میاشتې د ښځو سره په یو تالي روټۍ نه ده خوړلې.
که دروغي میاں طفیل دے دے تردیدو کی، پروفیسر غفور دے دے تردیدو کی که دروغي پس علی رسټ هاوس کې زم ورسره وم په یو تالي 2 میاشتې په یو تالي روټۍ سهار او ماښام او غرمه او سهار ټیک، او 3 میاشتې په یو کمره کې ښځو سره میاں طفیل د بوټو خلاف ملاقاتونه نه دي کړي. زما نیا وه خو یو وه که نه، دا خو چې میدان ته خبره راشي نو زه لوی ګواه یم که نه، بیا بیا ګورو د حافظ داسې ګډې وډې وایي، بیا بیا ګورو میدان ته راشي. نن فلرحمان په یو ملاقات پمفلټ شایع کړی ته سړي توب زده کوي. قسم په خدای دی چې میدان ته خبرې راوځي، زه خو ډېره موده محتاط م د دوی متعلق، مال د اسلام نومالي اړو دا ذکر مې نه کولو، خو دوی اوس بلکل خپې د پرتوګه وویستې او علماء حقانی چې دي هغه بدنامول او شرمول غواړي. نو زه به هر څه بیا چې شمدید ګوایه در باندې کوم. ګوره دا یاد لرئ، ما په دې خبره پوهېږئ، ځکه چې زم نیم لیونی یم، پروا د یو خدای نه سوا د بل چا نه لرم. د پاکستان تاریخ دی د بوټو نه راونیسه تر ضیاءالحق پورې چې کله نه د مفتي ورسره ورانه وه، ما به د وزیر دفتر لیدلی نو ما به یو کروڑ ځل د خنزیر مخ لیدلی. خو به منئ یا به مې وزیر ته د کار ویلي. زما د علاقې چیف منسټر په یو جنازه کې ولیدم، ما ته مولانا صاحب څه کار خدمت دی ونه ویل، دا څه کې معلومات د چیف منسټر منلی نه نو کار درته څه وویل. زه تا منم نه، وزیر اعلی دې نه منم، نو کار درته ولې وویل؟ ویل ولې مال په چور دروازه راغلی، په کلاو لار راشه بیا دې هر څه منم. زما په خبرو پوهېږئ؟ او ما وی واوره صاحبه، د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده. که ته سل ځله زما سره جفا کړې، ستا جفا واړه وفا د جفا نه ده. معشوقه که په بها د سر موندی شي، معشوقه که په بها د سر موندی شي، ما رحمان ورته ویړیا د بها نه ده. واخر دعوانا چل کوئ، څه چل به کوئ؟ لارو بندوبست به څوک کوي؟ مالدار در کې څوک شته؟ شته دا کرکولونو والا هم در کې ښکاري، او کرکول غریب سړی نه پسروي. عزیزانو د ټل نه کم از کم ما ته 10 بسه پکار دي، 10 لارې ډیټسنې موټرې د دې دپاره فوراً انتظامات وکوي، او دا یو ورځ او یو شپه خدای دپاره دا خدمت وکوي. الله دې توفیق درکړي، او ما ته یقین دی چې کوئ به، شرموم هم نه د خلکو مخکې. متقی هغه چاته وایي چې الله یې لیدلی نه او په هغه ایمان وي، رسول یې لیدلی نه او په هغه ایمان وي، دې ته متقی وي. نن ستا ملک کې ګورې لا کتن غوندې لسمې چې پاس کړی یا یې فی کړی، اب راپاسي زه سوشلیست یم، زه کمیونست یم، زه سیکولرزم غواړم په دې ملک کې. ته پې پوهېږې خوار شه؟ ته کمیونستي پېژنې؟ ته سوشلیستي پېژنې؟ ما ته وګورئ، ما ته نن ستا ملک د دې لعنت شکار کېږي لګیا دی. د الله د وجود نه انکار، الله نشته. چرسده کې مې هغه ورځ یو سړي ته وی چې تاسو وایئ چې الله نشته او ته یې روسي مزاج،
د روس صدر څوک و؟ برزنیف. په دنیا کې لوی طاقت ته روس او د لوی طاقت صدرم لوی طاقت و برزنیف. په دې مې پوه که چې دا برزنیف مړ چا کو؟ ویل خدای مړ کو. نو مال تاسو خو خدای منئ نه. نو د دې داسې مثال دی، ستا په دې ملک یو ډله ده منکرین حدیث ورته وایي. څه ورته وایي؟ گئی زما په خبرو خبرې لغوندې مشکلې مې شروع کړې دي، خو دا داسې بالکل ساده توب هم خوند نه کوي. منکرین حدیث ورته وایي. داغي مشن دا دی لکه زمونږ ملک ډېر مذهبونه دي، ډېرې فرقې دي، ډېرې بلاګانې دي د دین په رنګ کې. یو ډله پکې د منکرین حدیث، قرآن منم حدیث نه منم. ما ته ګورئ، قرآن د الف نه والا تر والناس پورې ټول اجمال دی، او د قرآن تفسیر چې دی دا حدیث دی. حدیث نه منې، قرآن کې راغلی اقیم الصلاة منځ کوا، څنګه کوا دا تفصیل قرآن کې نشته، دا حدیث بیان کړی. واتو الزکاة، زکات ورکوا، څنګه ورکوا دا تفصیل قرآن کې نشته، دا حدیث بیان کړی. نو حدیث دا د قرآن تفسیر دی. بیا څنګه چې قرآن د خدای کلام دی، داسې حدیث هم د خدای کلام. حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا، د چا خبر ہوتا وای؟ حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا، قرآن وای د خدای خبر ہوتا. زما مدعا دا ده چې حدیث د پیغمبر خبر ہوتا وای، بلکې زویم چې حدیث هم د خدای خبرې دي، صرف په ژبه د پیغمبر بیان شي. تاسو خیال راغی؟ لکه اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری. کلام داغه ده، ژبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په دې گواه څوک دی؟ په دې گواه قرآن دی چې حدیث هم د خدای کلام. نو یو د دوی مشر چې دی پرویزه غلام محمد پرویز نومې و، دا د منکرین حدیث ډلې لوی امام و. کراچۍ کې زه میلمه وم، په دې کې هغه کور ته دیم راغی. کور والا ما ته وی چې دا پرویز صاحب دی جی د منکرین حدیث لوی امام چې دی. اوهو، ما غږ نه کولو چې زه میلمه یم دلته اوس د سره. هغه ما ته خوله راواچوله، ما تو وہی مولانا صاحب یہ حدیث سے آپ نے کیا بنا رکھا ہے؟ ماں ورتل جی ہم نے تو کچھ بنا نہیں رکھا، حدیث سے تو اللہ نے کچھ بنا رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. ماں تو جب قرآن موجود ہے تو حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں ورتل پرویز صاحب آپ منکر حدیث ہیں اور میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں. میں منکر قرآن ہوں. میں تو حدیث نہ مانی اور ز قرآن نہ منا. ماتے لا حول ولا قوت مالی اور شلز لا حول ولا قوت. تو حدیث نہ مانے ز قرآن نہ منا. وچ ولی معلومات ثابت کا دا چې دا قرآن د خدای کتاب دی، دا ثابت کا د خدای دستخط پشتا. تاسو قرآن ویلے دے، ټول ویلے دے، ترجمه هم کړی دا. څومره علما دي ستاسو په دې کلو کې، الف نه په ب نه پوهېږي. دا څومره د شرم خبره. علما یو علاقه کې وي او داغه علاقې خلقو ته د منځ ترجمه نه ورځي.
قسم په خدای دې بوډاګانو ته اللهم انا نورزي دا وترو کې چې وای کنه اللهم انا دا نورزي او کورزي نو بیا وای چې ولا نشکرک ولا نکفرک نو د نشکرک په ځای باندې دي کل ولا نشکرک وې نو پټکی کافر شوی ځکه چې ولا نشکرک دا معنی چې خدای زستا شکریا نه ادا نو نن زمون دیہاتی دنیا دا تیرا امامان دی تیرا کې یو امام پسې میمونس کولو مخ کې ولاړو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین تاسو څنګه وایي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تاسو دې وایي دا غلط وایي ټول غلط وایي قرآن کې د دعا نه مشکل ترین حرف بل نشته ما پشپگ میاشتې کې یو دعا د ویلز د کړي دي پشپگ میاشت شیشه به میزان سره ګرځولا او د دعا ادا په خله کې دا سدا چې تی وینو شونډې به دې نه خوځي مات او زدر لري ناستې لوري ناستې ته به چې زدا سه بلای مټول خورما چا ناس کم کم ځای کې خدای بندګان په دې علاقو کې هډمم غړيږي هغه نه چرته سلري ناستې دیکھو ګورئ دیکھو خپکیږي ما نه خپنه شو که خپشي زما به څوک کوي مونږ نه خوشحال څوک دي مونږ نه خوشحالي څوک نشته هر سره اللہ دی راضی شي وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دی چې مرګري ټول خدای دی برخلافي هیڅوک دې نشي نو یو دعا تاسو نږدې راشئ او زه درته وایم به مجال دی چې زما شونډې وخوځي زواد بم نه یې اسنه چې بل لیبل را باندې ولګوي ستاسو خو چې څوک خوښ نه څه لیبل په ورو لګوي چې دا یا زوالین دی اوس څه کوي چې نږدې رالی چې زمونږ د ملک سپینګیري هغې ته اللهم انا نور ولې کته زه ته څه کاکا وترو کې آخر رکعت دی وای جی زه پکې درې ځله قل هو وایم تجربه مونږ دیکھو وګوره پیغمبر فرمایلی دی مونږ محبوب سره ملاقات ته که سره دا غواړي چې زه خدای سره ملاقات کوم نو 2 رکعات نیت ته وتړي او ورته دی ودرېږي خدای سره ملاقات حدیث جبریل کې وګوره پیغمبر نه تپوس شوی دی چې یا رسول الله احسان څه ته وایي احسان هغه ورته فرمایل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ته د خدای داسې عبادت وکړي لکه چې ته خدای ګورې تی وینې نو الله نه لوی محبوب بل څوک نشته کېدای شي الله نه لوی رهنما بل څوک نشته الله نه لوی پیشوا بل څوک نشته مونږ په یو بلې بلا اخته یو ګوره زمونږ بالا ماڼه کې یو ډمو ما به کله ورته وی چې مونځ کوه ما ته رکشه زه به مدرسې نه راتلم دی به په مخه را رکشه دا ستا غوندې ډېر مولیان به دوزخ ته روان او ما چې دی د خواجه صاحب په جولۍ کې ځان اچولی زه به د جنت توتی دیخوا وګورئ قرآن وګورئ ولا تزر وازرة وزر اخرى د پلار ګناه به د زوی په سر نه ایښودی کېږي او د زوی به د پلار د مور به د لور او د لور به د مور هر سړي ته به په قیامت کې خپل خپل پیټی په سر پیغمبر خپلې لور ته وویل خپلې لور یا فاطمه تو سلینی ما شئت
बचिया का दुनिया के दे सकारी ما ته وایه چې زه وکم خو یو ټکی مې واوره چې قرآن قانون دی او د قانون نه ځان بچ ساته لوري که په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به د خلاصولی نه شم. پیغمبر خپلې لور ته وایي نن پیر بس لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به والا راتلې نو خیر ما باندې خو یې چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوره ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره درته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي په 3 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي دا چرته نه ده ثابت. تاله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکړي او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې